احل لکم حلال کړل شوی دی لکم تاسو د پاره لیلۃ الصیام د روجو پشپه کې الرفث کوروالی یعنی جما. د دې آیات شأن نزول دا دی او د احل لکم لیلۃ الصیام الرفثون دا معلومیږي چې مخکې الله پاک جل جلاله حکم شو چې سړی با روجه ما تکړه نو دا غین ورستو به د خوراک سکاک کول شو د بخپلی بیبي سره جما کول شو تر هغه پورې چې تر سو پورې بده او د شوی نو چې څو ټیم بده او د شو نو چې کله به سترګې به او د بشو سترګې به وغړې دي نو د روجه به کوم دي شروع شي د کوجه به ختم شوله خوراک سکاک او جما د دې اختیار به ختم شو دغه ټیم نه روجه شروع شو ماخام چې کوم دي نور به پریوتو د غروب آفتاب نه ورستو به د روجه ما تکړه دا غین ورستو چې سټیم بم دی ود شو نو بس د روجه به د کېدو سره کوم دی شروع شو نو د کېدو نو ورستو د بیا نه خوراک کول شو نه به اسکاک کول شو نه به خپل بیبي ته ورنږدې کېدل شو. نو برا ابن غازب رضی الله عنه روایت کی بخاری شریف کی حدیث دی چې قیس بن سرما انصاری رضی الله عنه ایو زمیدار سړیو بار مزدوری کوله نو بار ټول ورځ چې کوم دی په روجه کې کار وکړو او چې کله ماښام راغی نو خپلې بیبي ته وی سره وړه چې روجه په ماته کوم اخرم نو بیبي ورته چې کور کې خو نشته زه تاره سره بندوبست کوم نو بیبي بهر ووتله او د چې کوم دی ستړی ستومان او سترګې پټې شول چې بیبي راله خوراک مراکې تیار کو راوړو نو دا قیس بن سرمه رضی الله عنه دی او د شیو نو بیبي خپه شوله دی په خپل باندې چې کله راپاسې نو ډیر زیات خپاو ځکه ټول ورځ چې کوم دی کار کړي وو ټول ورځ سخت تیر کړي وو په لوګه باندې او چې کله ماښام شو نو په هغه ټیم کې چې کوم دی ډوډۍ نه خوراک نه چې بیبي ورله چې کوم دی د بهر نه راوړو بیا تیارو نو په هغه ډېر ټیم لګېدلی و نو دی وده شوی و د بیا روجه شروع شو نو چې کله ماسپښین شو نو ماسپښین کې دی په کار کې لګیا او بېهوشه شو نو په هغې باندې الله پاک جل جلاله دا آیات نازل کړي او دغه رنګې د بعضې صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین نه د شپې د خپلو بیبیانو ته ورنږدې شو لکه حضرت عمر رضی الله عنه او دغه رنګ کعب بن مالک رضی الله عنه دغه نور صحابه کرام نو هغې نه دغه لعزش شوی خپلو بیبیانو ته د شپې ورنږدې شو د خوب نه وروستو نو په دې باندې الله پاک جل جلاله دا آیاتونه نازل کړل چې احل لکم لیلۃ الصیام الرفث حلال کړي شو لکم ستاسو دپاره لیلۃ الصیام د روجو په شپه کې الرفث کوروالی الی نسائکم خپلو بیبیانو سره د احل لکم نه دا معلومیږي چې دا مخکې چې کوم دی حرامو د شپې بیبیانو سره کوروالی خوراک سک حرامو خو د دې وضاحت چې کوم دی قرآن مجید کې نشته دی مطلب د دې باره کې آیات نه دی نازل شوي چې دا کوروالی یا د خوراک سکاک دا د اوده کېدو سره او بیا چې کوم دی حرام کېدلو خو دا د نبي علیه السلام صحابه کرامو ته حکم کړی چې تاسو به چې کله اوده شوئ د هغې نه وروستو بیا ستاسو به روژه چې کوم دی شروع کېږي نو د دې نه معلومه شوله چې سنت د قرآن مجید په آیات سره منسوخ کېږي ختمیږي نو دا د قرآن حکم نه دی خو نبی علیه السلام صحابه کرامو ته حکم کړی نو احل لکم حلال کړي شو لکم تاسو دپاره لیلۃ الصیام د روجو په شپه کې الرفث کوروالی الرفث عامه معنی چې کوم ده چې کله خپل ښځه او خاوند دواړه یو بل سره د شهوت خبرې کوي یا د شهوت پوره کولو دپاره کار کوي نو دې ته چې کوم دی رفث ویلی شي خو دلته کې په اجماع د ټولو مفسرینو د الرفث نه مراد دلته کوروالی دی جما ته مراد ده دلته کې احل لکم حلال کړي شوي دي لکم ستاسو دپاره لیلۃ الصیام د روجو په شپه کې الرفث کوروالی یعنی جما الی نسائکم خپلو بیبیانو سره